ګرانو کتونکو زه یم قادر خان او تاسو ګورئ د وخت کې کیوم خان چینل. ګرانو کتونکو د وخت کې د حضرت مولانا امیر بجلیګر مولا یو بیان د سره شیر کوم او بیان دی چې توبه به کم وخت کې کول پکار دی او ډیر زبردست بیان دی او راځي چې په شریک وورو د ثواب په نیت چې الله تعالی به موږ ته اجر راکړي. توبه نو دغه توبه په دې وخت کې د قبليږي او کنه قبل په دې کې ډېر وګد باس ته د حضرات ائمه کرام علما وايي چې ګناه یو د مسلمان دا او یو د کافر دا. کافر د کفر نه توبه په هغه وخت کې وباسي چې د تاسو وخت کې مرګ حاضر شي او مسلمان د ګناه نه توبه هغه وخت کې وباسي چې د ته مرګ حاضر شي. نو دې دواړو کې فرق دی. الفاظ حدیث کې د معلم یو غرغر راغلي دي. ګناه کوي ترغه پورې چې تر سو پورې د په غرغره شوی نه یې هغه حضور د موت ورته نشي او دی وایي چې یا الله توبه نو توبه قبول شي. یا گویا کہ کافر څو وخت کې احوال د آخرت په د باندې داغه انکشاف وشي او دغه وخت کې د کفر نه توبه وباسي نو دغه وخت کې توبه الله فرمایي د نه قبلي. بس خبر خلاص شو. توبه په هغه وخت کې قبلې ده چې په د باندې انکشاف د احوال د آخرت نو شوه چې د باندې انکشاف د احوال د آخرت شو او اوس دی وی چې یا الله توبه اوس نه. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. گناہ کوي او گناہ په ناپوهی کوي که تاسو خیال وکړئ بجهاله علماء وايي چې هر ګناه کا پوي سړیم کوي د ګناه کولو ټیم کې جاهل شي. لکه یو ملاو هغه به وازونه کول تقریرونه به کول دنیا به جړولا خندولا لویا دنیا به ورته ناسته وه چې کور ته به راغی نو بیا به خزه ورته د شرابو کټوره تیار کړو هغه به اوس کلو ټول شپه به دیم غډېدو خزه به امزان ته غډول. یو بزرگ په لار تیرېده د لګیا د تقریر کوي خلق لودلو یا دنیا ورته ناسته ده وا بزرگ چې څو وخت یو کتنو په دې مجلس باندې رحمت نه ورېدو. ډېر سات ولاړو حیرانو چې دا دومره ښه مجلس ته جمعات ته دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی. نو د کور ته لاړو دروازه کې ولاړ دی ښځې ورته خیر راولېږلو څه چې زمونږ د ملک رواج دی اوړه واخله یا پیسې واخله د وې نه عالم پیسې والا نه عالم روټۍ خورې نه نو سله ولاړې ویلې بیبي یو تپوس کوم که صحیح جواب دی راک ویلې څه ستا د دې میړه څه عمل دی ما د میړه څه عمل دی هغه دی لګیا دی جومات کې کنه ورته نه د کور عمل به راته ښیې هغه پوه شو چې دا څوک الله والا بزرگ دی. ورته فقیر صاحب دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوره ورته ما تیار کړی دا اوس کی او دا باجه راوالی
د باجغه گئی او ټول شپه زه ورته ګډېږم. دو ویلې فوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه دا وه ځکه مولانا روم ویلی دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چو بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند. واعظان پا منبر و پا محراب باندې صاحب جلوہ گر وی دا سے لگی آئی زمک و اسمانون جنگئی ہو خلق دی صاحب لوٹ پلوٹ کئی ہے لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند چی خلوت تلار شی بیا بل سکے. عزیزانو یو وقت دا سے ہو چی زما زینم دا لکوالی زمانہ کے دا نمانلا چی یرد دا سے بدسوک دا سی کئی اس میں امانلا پدے محراب و منبر جلوگرائے نبات دا خلق طولش پوی سیار تناست دم توب و کنجر توب تناست نو اس میں یقین راگے چھے دا خبرہ آپ بزرگ ٹک کرے ہو او دا مولانا روم خبرہ خو بیاد سندان گزار دے نو دا خبرہ چرتا غلط ہے. نو زمازیدانو آغا فقیر ورتا ہوئے چې دې څه وایي چې څه وخت کې تا ته وایي چې کټوری راواله وایي دی راته وایي چې راواله هغه کټوری خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي. ویل ښه ده چې بېګاله راشي او تا ته وایي چې راواله کټوری خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي نو ته ورته وایي غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی غفور الرحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دے. اللہ وی اے حبیب زمان نیول داسی دی چی یو ځل پکې څوک راشي بیا د دنیا یو طاقت را نخلاصولی نشي. نو ته ورته ووایه چې غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دے او ان ربک بطش ربک لشدیدم دے. ویلی خواه چی بیگالا دی راگه خلق رسخت که ویرانا کٹوره خدای غفور الرحیم ویل خزی ورتیل سڑیا خبر آورا خدای غفور الرحیم دے خو قهار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے. ویل ہاں آ کٹوره پدا زمکوش او ویل یا اللہ توبہ پا سجدہ پریوتو معافی ہو خبر اخلاص شو سمیاش دو دری تیرے شوے آ فقیر بیا پلار روان دے بیا لگیا دے تقریر کئی فقیر چی آسمان تاوکت دا اللہ کروڑونا و ربونا رحمتونا پیراور بیا کور تلارو دروازہ کے ادرے بی بیرالا سوے فقیرہ ویل زو ماغا فقیرم آکارو شو ویل کار خدا سے اوشو چې زه درته اوس څه ووایم اوس چې د جومات نه راشي ټوله شپه زم په مونځو درولیم او په خپله خدای ته په سجدو پروت ټوله شپه زم جاړم او دیم خدای ته جاړم. زما عزیزانو د چا چې خپل اندرون صفاوي اندرون پاکی داغه خبره په خدای قسم د غشي گزار او د ګولۍ گزار څه شی دی چې په چا ننوځي داغه خبره د غشي او د ګولۍ نه زیاته تیزه په سړي ننوځي. دا زمونږ خبرې چې خلق د سړو نه ګڼي داغې وجه دا ده چې وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نشي که مې نوم واغستو ستا زمونږ خپل اندرون پلیت او مردار. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه زمانہ وه دا ډېر لوی سړی و
د کلی کې یو ډمه وه، هغې به 1500 روپۍ د یو شپې اخیستې. چا به چې ورسره شپه تېروله 1500 روپۍ به خلق وله راله وی صاحب دا خو غرق شو، د دې بیړه غرقه شه، دا 1500 روپۍ خلک کورونه خرڅوي، څوک پټي ګاڼه کوي، څوک ځمکې ګاڼه کوي. لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغې دپاره پټی ګاڼه کوي، مینه ګاڼه کوي، چې ډمه رانهولي هم سترګه یې ټیټېږي. په پېښور کې دی چې واده یي صاحبه چې پولیس بینډ رانهولې یا فوجي بینډ رانهولې یا دا بارډر والا د زناور بچي د دغو بینډ رانهولې صاحبه بیا دې سترګه ټیټي. تاسو خیال راغی کلو کې چې ډمه رانهولې بیا دې سترګه ټیټېږي، د ښځې سترګه دې ټیټېږي، ستا ټیټېږي. تاسو خیال راغی. نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلقو وی چې بیړه د دې خلکو غرقش هغه طبعی جوړه ده. شیخ جنید بغدادي وی ښا خلق داسي جهاد دې ته وایي، انسداد د جرائمو دې ته وایي. جواب ورولېږلو خپل شیخ چې اډمې ته ووایه چې بېګاله تا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چا نه پیسې وانلي. شیخ چې ورغی اډمې ورته ویل چې زما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي، پیر دی بزرگ دی. ویب نورې خبرې پرېږده، پیسې به 1500 روپۍ لې او شیخ جنید بغدادي به ستا کور کې شپه تېروي. نو ډېره دمم په هیبت ته چې بیړه یې غرقه شي. دا دومره بزرگ او پیر او دنیا منلو والا کنه دا نو ماښام ماسخوتن منځ شو، شیخ جنید بغدادي شیخان ورسره دي او د ډمې کور ته روان. هسې د شیخ جنید بغدادي د ایمان ته وګوره چې دې خبرې ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته ځم دا خلق به څه وایي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې په اخبار کې راشي چې سبا به د بجلیګر مولا د پلانې ډمې کور ته ځي، تاسو به څه وایئ؟ یعنې ستاسو دا سرونه به دا ومني چې دا مولانا صاحب چېرته تقریر کولو لوله ځي، نو اخبار به لاس کې والي راشه که نه راشه. او بیا دا ساربزن طلاقي چې دي چې دا ما پرتګونه په آسمان کې جنډه کړي دي، دغو له خو به یو لویه موقع په لاس ورشي. پرون راته یو خان وی اخترم کله کړو، مال اختر ویلو مال پرون هو که نه پرون نو نو دی او ښځه مې یو ځای لیدلي ویل پرون کوم ځای اختر و؟ مال پرون اختر و که نه؟ ویل کوم ځای؟ مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زه او ته سره یو ځای شو، مال تا سره اختر ناست نه اوسه بس داسې شو چې ساعت یې ووته. ویل نه نه جي هسې تپوس مې کولو، مال ما مسې وویلې که پرون اختر و که نه؟ بې غیرته ته ما ته وایې اختر دی که نه؟ دا زمونږ ملک دی، دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني. اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي، چې دا لکونه او زرګونه دنیا مریدان دي او دی د ډمې کور ته ځي. نه، هلته غرض نفس نه، غرض نفس نه، غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه، اگر که زما نفس پکې تباه شي، خو دا انسان دی د ګناه نه بچ شي. کور ته ورغی او پیسې ورکړې. ویل بیبي خبره واوره، دا پیسې په کم شرط هلې؟ وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقفي، ته چې څه وایې زه به وایم چې ښه جي. ویل نه خو به نه کې؟ وی نه. به شیخان یې رسخت کو، دی دننه لاړو دروازه یې بند. چې دننه لاړو اډمې ته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم، صفایي زیاته خوښوم، ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه. ویل ډېره لاړه ویلمبل پاکې جامې واغوستې او راغله. ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو، خو زه داسې پیر غوندې یم، منځونه مې ډېر خوښ دي،
نو یو 2 رکعاته به تو کې او 2 به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم. ویل ډېره ښه ډمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت په وتړلو قبله ته د دې مخ کو په مانځه ودروله او دې په خپل اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفیٰ اے پروردگارا زما خودم رکارو چې د دې ډمه کار زناو دا مې د زنا نرونی و را مې واستتا ته مې ودرولا اوس دینه مخ کې زما کار داو چې دا سهیلا وجه مې جوړ کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامن کړه او تا ته مې ودرو اوس دینه مخ کې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفیٰ اے اللہ د دې زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای د دې ډمه د زنا نظر تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ ډمه واورید بیهوش شو تر سبا پورې بیهوش پرتا و سحر چې پوش کرالا نو د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو او توبه وستا چې مړه کېدنو د خپل وخت لوی ولی او بزرګ وا تاسو خیال راکړئ عرض میں داو چې دا اولیاء او د بزرگانو کار دای د خدای مخلوق د ګناه نه بچ کول خو اولیاء او بزرگان دا زمونږ د زمانه ګڼ کپان نه دا زمونږ زمانه ګڼ کپان نه چې دا ځان ته بڑی سی ساتري چې د مخ کې تیر شي تاسو ورشه دواته والا دوا حضرت جینا دوا والا دا ګڼ کپان دی او دا د جیبونو ګڼ کپان دی اولیاء در تک ہے اولیاء دا نفس تے نفس قرآن کے 3 قسم راغلے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا نفس تے دا باقاعدہ دے انسان غندی خبری کی دا اولیاء سارا استا خدا پر تاسو پیجنیم نا چه نفس تا ہوئی تاسو نفس چې دی تشو متیازو دی شي ته وای نفس میں خراب ته وای نفس دغه شي ته نفس ته پیژنې نفس 3 قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبرې کوي سړی سره خبرې د نفس بزرگ توئی چه کلا را باندې وخوره کلا پیژنې پانچه دا خپې جنگیرپورې وغیرہ کې چې سرونه خپې دا ډېر غوړ شي بزرگ ورته سبا به در باندې وخوره چې سبا به شو نفس به ورته بیا وایي چې ځکه ویل نن نه سبا 19 کاله تیر 19 کاله اور ورځ نفس ورته وایي چې په ما پانچې وخوره او دی ورته وایي چې سبا به در باندې نو نفس ورته څه وایي ہر شب گویم کے فردا ترکیں سودا کنم ہر شب گویم کے فردا ترکیں سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم
ظالما ار ورځ وای چې سبا بل ورځ بیا وای چې ولس کال تیر تاسو وای په ایمان چې مونږ ته نفس کم فرمایشو کې ولس منټ هم په نتیرو او منډه کو داس ولس منټه ا بزرگ دې د نفس فرمایش کله غواړي پانچه ولس کال آخر ورته نفس وای چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه تا نه پانچه غواړم بس وینه منې کېږي نه راځه چې در باندې وخورم جنگیر پورې ته بوتلې چې تلی دي پانچه خوړلې دي پانچه ډېر قوي او غوړ شه چې شپه شوې ده نفس ورته ویلې دي چې زه اوس چرته د زنا بندوبست کوه د بزرګ ورته ویل چې حرامي ما چې ته 18 کاله ستاړه چولې و بیان به مو اورېدلی وي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته اجر راکړي او د عمل کولو توفیق دې پې الله راکړي الله تعالی نه هغه کارونه کوي چې کوم پې ناراضه کېږي الله او که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټس را وکړئ او ښایسته ښایسته مشورې